السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وقولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. برون سبق منغا د اسم متمكن او داغي اقسام، داغي نبات د فعل مضارع اعراب او منصرف غیر منصرف او ویل. نن سبق کې به ان شاء الله مبني کوم بحث دی هغه موږ شروع کوو. مبني تعریف مخکې کړی دی چې مبني دا هر هغه اسم ته ویل کېږي چې د هغې په اخر باندې عوامل د عواملو د بدلېدو د وجې نه اعراب نه بدلېږي را بدلېږي، چې د هغې اخر د عامل د بدلېدو د وجې نه بدلېږي را بدلېږي، دې ته مبني وایي. بیا مبني دوه قسمونه دي، یو ته ویل کېږي مبني الاصل، یو ته ویل کېږي مشابه مبني الاصل. مبني الاصل هر هغه شخص ته ویل کېږي چې هغه د چا سره د مشابهت د وجې نه وي مبني، بلکې د اصل وضع په اعتبار سره دا مبني وي. او مشابه مبني الاصل دې ته ویل کېږي چې هغه د دې مبني الاصل سره د مشابهت د وجې نه چې د مبني الاصل سره د مشابهت د وجې نه هغه مبني ګرځېدلي. نو مبني الاصل درې څیزونه دي: کل حروف، فعل ماضي او امر حاضر معروف. دا درې په کلام عربي کې مبني الاصل دي. دین علاوه اسم غیر متمکن او اسم متمکن چې په ترکیب کې نوی واقع او د دې سره چې کوم فعل مضارع ده، د فعل مضارع اعراب موږ ویلی دی، خو په فعل مضارع کې موږ ویلي 5-7 پرون سبق کې موږ ویلو. نو هغه دوه صیغې چې کوم دي، یعنې د فعل مضارع هغه صیغې چې په هغې کې په آخره کې نون د جمع مؤنث پیوست وي، یا فعل مضارع هغه صیغې چې په آخره کې نون تاکید ثقیله یا خفیفه راغلی وي، نو د فعل مضارع هغه صیغې چې دا هم مبني وي. نو دا څلور چې دی نه دا مشابه مبني الاصل دي او درې مبني الاصل دي: مبني الاصل، فعل ماضي او امر حاضر معروف او ټول حروف. او مشابه مبني الاصل اسم غیر متمکن، اسم متمکن چې په ترکیب کې نه وي واقع. په ترکیب کې نه وي واقع مطلب دا دی لکه زه اوس وایم زید، عمر، بکر، نو دا مبني دی. او که دا اوس په ترکیب کې راغی چې زم جاء زید، رأیت زیدن، نو اوس دا زید دا معرب دی. او دریم نمبر فعل مضارع چې په آخره کې نون د جمع مؤنث پیوست وي. او څلورم چې فعل مضارع چې په آخره کې نون د تاکید پیوست وي، نو دې ته ویل کېږي مبني او مشابه مبني الاصل. بیا مخکې سبق کې د اسم متمکن تعریف شو، دلته کې اسم غیر متمکن اقسام چې دا بیان دی. اسم غیر متمکن دا هغه اسم ته ویل کېږي چې د مبني الاصل سره مشابهت لري، د مبني الاصل سره مشابهت لري. اور دې اسم غیر متمکن ته غیر متمکن څه کوي چې دا هر قسم اعراب له ځای نه ورکوي، چې هر قسم اعراب له ځای نه ورکوي. بیا به دې کې هر اسم غیر متمکن چې نه دا به د مبني الاصل سره مشابهت لري. عام طور باندې دا د حروف سره مشابهت لري په تعداد کې او په احتیاج کې، لکه څنګه چې د حروف سره بل معنا یو ځای شوي نه وي، بل لفظ سره یو ځای شوي نه وي، نو په خپل معنا باندې دلالت نه کوي. دغه شانتې ضمیر دی، اسم اشاره دی، اسم موصول دی، اسماء اصوات دي، ظروف دي، څو پورې چې سره بل نه وي د شان خپل معنا باندې دا خپل معنا ورکولو کې بل ته محتاج دي. خو صرف د پکې اسماء افعال دي، چې اسماء افعال ځکه مبني دي چې دا څه په معنی د فعل ماضي دي او څه په معنی د امر حاضر باندې دي. اسم غیر متمکن لس قسمونه دي: ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول، اسم فعل، اسم صوت، مرکبات، اسماء کنایات، اسماء ظروف، اسماء استفهام او اسماء شرطیه. دا لس چې دا د اسم غیر متمکن اقسام دي. بیا په دې کې مضمرات او چې کوم دي، ضمیر ورته ویل کېږي، مضمر ورته ویل کېږي، دا مفرد ده. مضمرات ضمایر جمع ده. نو ضمیر دا هر هغه اسم ته ویل کېږي چې په متکلم، مخاطب او داسې غایب باندې دلالت کوي چې د هغې ذکر مخکې شوی. د غایب د ضمیر دپاره مخکې مرجع چې ده نه دا ضروري ده، او د دغې غایب دپاره د مرجع ذکر یا به مخکې حقیقتا شوی وي
او یا به مخکې تقدیرا دا شوی یا به حکمن شوی. ضمیر دا هر هغه اسم ته ویل کېږي چې د اسم ظاهر په ځای باندې راځي او دلالت کوي په حاضر باندې او مخاطب باندې په متکلم باندې او په داسې غایب باندې چې د هغې ذکر مخکې شوی. لکه زه یم زما خواته عبدالله راغلی او بیا وایم عبدالله ډېر ښه سړی و، عبدالله سهار د وخته پاڅي او عبدالله مدرسې ته د وخته راځي. نو اوس د دې عبدالله په ځای باندې زه داسې ووایم چې عبدالله ډېر ښه سړی دی، هغه مدرسې ته د وخته راځي، هغه په ټایم باندې خپل کار کوي. نو اوس دا هغه چې دا ضمیر دی، دا د غایب ضمیر دی. د دې لپاره مخکې مرجع دا ضروري ده. که مخکې مرجع ذکر نه شي او هسې زه ووایم چې هغه ډېر ښه سړی دی، نو بیا انسان څنګه چې څوک ښه سړی دی. نو ضمیر بیا د ضمیر اول دوه قسمونه دي، یو ضمیر متصل دی او یو ضمیر منفصل دی. متصل معنا دا ده چې دا یو ځای وي او منفصل معنا دا ده چې دا جدای. ضمیر متصل دی ته وایي چې د خپل عامل سره یو ځای وي. ضمیر متصل دی ته وایي چې د خپل عامل سره یو ځای وي او ضمیر منفصل هغه ته وایي چې د خپل عامل نه جدا وي. بیا هر یو د دې نه په لکه ضمیر مرفوع ضمیر متصل کړی او که منفصل دی، دا مرفوع راتلی شي، منصوب راتلی شي، مجرور هم راتلی شي. د ضمیر مرفوع مطلب دا دی چې دا به په اتو مرفوعاتو کې څه څیز واقع شوی. د ضمیر منصوب مطلب دا دی چې دا به په حالت نسبي کې وي او په 12 منصوباتو کې به څه څیز جوړ شوی. او ضمیر مجرور دې ته وایي چې دا په حالت جری کې وي او په دوه مجروراتو کې څه څیز دا جوړ شوی. نو د ضمیر ټول 15 قسمونه شول: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل. او ضمیر مجرور صرف متصل راځي او منفصل نه راځي. ځکه چې یو کلمه مجرور راځي نو دې دوه وجې دي، یا خو د مخکې حرف جر به راغلی وي یا به د مخکې مضاف راغلی وي. که کلمه داسې وه چې د هغې نه مخکې نه حرف جر راغلی و او نه د مخکې ضمیر راغلی د مضاف راغلی و، نو هغه کلمه دا مجرور نشي کېدی. نو ضمیر چې مجرور راځي نو خامخا یا به د مخکې حرف جر راغلی یا به د مخکې مضاف وي، منفصل دا راتلی نه شي. د دې وجې نه د ضمیر مجرور یو قسم دی متصل، او د مرفوع او د منصوب دوه قسمونه دي: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل او منصوب منفصل. نو د ضمیر مرفوع متصل تعریف دا دی چې د خپل عامل سره یو ځای وي او د خپل په ترکیب کې یا خو فاعل جوړیږي یا نائب فاعل جوړیږي. که څه ته مخکې د فعل معروف راغلی نو بیا به دا جوړیږي فاعل، او که مخکې د فعل مجهول راغلی نو بیا به دا ضمیر مرفوع متصل جوړیږي نائب فاعل. د دې 14 صیغې دي. لکه زم ضربتو کې تو، په ضربنا کې نه، په ضربته کې تا، په ضربتما کې توما، په ضربتم کې تم، په ضربتی کې تی، په ضربتما کې توما، په ضربتن کې تن، په ضربه کې هو، په ضربا کې الف، په ضربو کې واو، په ضربت کې هي، په ضربتا کې تا او په ضربنه کې نه. دا ضمیر مرفوع متصل دی او دا په ترکیب کې فاعل جوړیږي. لکه موږ ضربه فعل هو ضمیر فاعل، ضربت فعل تو ضمیر فاعل. بیا دا ده چې اکثر ضمیر مرفوع متصل تعریف خلکو بیا گردان سره ضربت ضربنا ضربت ضربتما ضربتم، نو دا او ضربت ضربنا دا خو دغه گردان دی، د فعل ماضی گردان دی. په دې کې صرف دا ضمیر دا تو تما تم او تی تما تن صرف دا پکې ضمایر دي، نور نه دي. او که چېرته فعل مجهول راغلی نو بیا پکې دا نائب فاعل جوړیږي. لکه ته ضربت ضربنا، ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن، په دې کې دا تو نه ته توماتم تی توماتن نه نائب فاعل دی. او ضربه کې هو، په ضربا کې الف، په ضربو کې واو، په ضربت کې هي، په ضربتا کې تا او په ضربنه کې نه. دا چې نه دا فعل مجهول دی او په فعل مجهول کې دا ضمیر مرفوع متصل نائب فاعل جوړیږي. دویم نمبر دی ضمیر یو خبر دا ده چې په صرف کې گردان کیږي نه در ضربانه شروع کیږي، او په نحو کې چې گردان کیږي نه در ضربت ضربنا اول د متکلم سکی، بیا د حاضر او بیا د غائب سکی،
او په صرف کې جره لاول د غایب بیا د حاضر او بیا د متکلم سګي د دې وجه نه چې صرفیان کار هغه ته نه د حروف اصلي او حروف زائده سره دي او د حروف به د ورسره ټول نه کوم څه چې بای کې کم حروف دي ناغه د فعل ماضی اولنې څخه واحد مذکر غایب څخه ده اول هغه دا بیان او دغه چې کوم دي نحویین چې دغه تعلق هغه د اعرف المعارف سره د چې کوم څه ډیر زیات معرفت ده او په معرفت والی کې د ټول نه زیات دي نه هغه معرفت د په دغه کې دي په متکلم په څخه کې لاول متکلم څخه بیان بیا دغه شانتي دا دغه سیږي د مخاطب سیږي معرفه والے په ډیر دی جو مخاطب بیان او په اخر کې جو بیا د غایب سیږي چې دا بیان دویم نمبر دی ضمیر مرفوع منفصل ضمیر مرفوع منفصل دا ته ویل کېږي چې د خپل عامل نه جدا وي د خپل عامل نه جدا وي او په مرفوعاتو کې دا یو مبتدا جوړیږي په مبتدا جوړیږي ا د دې گردان هم دا دی انا نحن انت انتما انتم انت انتما انتن هو هما هم هي هما هن دا لکه مثال کې دا راشي زه انا زید هو قائم دا په ترکیب کې ضمیر مرفوع منفصل مبتدا و جوړیږي دریم نمبر دی ضمیر منصوب متصل ضمیر منصوب متصل هغه ته چې د خپل عامل سره یوځای وي او په ترکیب کې یا که دینه مخکې فعل لاغلی نو مفعول به به جوړیږي اګه مخکې ته حرف مشبہ بالفعل لاغلی وي بیا به دا هغه لپاره اسم جوړیږي لکه دا اوس د دوه قسمونه شول یو منصوب متصل به فعل شو یو منصوب متصل به حرف شو منصوب ضمیر منصوب متصل به فعل چې فعل وسره یوځای راغلی لکه زم ضربني ضربنا نو ضربني کې دا یا ضربنا کې نه ضربک کې کا ضربکما کې کوما ضربکم کې کوم ضربکی کې ضربکما کې کوما ضربکن کې کن ضربهو کې هو ضربهما کې هما ضربهم کې هم ضربها کې ها ضربهما کې هما ضربهن کې هن یعنی کم ته د ضربنا علاوه دي نو دغه د ضمیر منصوب متصل او په ضربه کې چې کوم ضمیر دی نو هغه د ضمیر مرفوع متصل نو په ضربني ضربنا ضربک په دې کې دوه ضمیرونه دي یو په ضمیر مرفوع متصل د فاعل دی او یو چې نه دا په کې ضمیر منصوب متصل دی کمه کې حرف راغلی وي نو دا بیا د غیر لپاره اسم جوړیږي لکه انني اننا انک انکما انکم انکی انکما انکن انه انهما انهم انها انهما انهن بیا د ضمیر منصوب منفصل ضمیر منصوب منفصل هغه ته ویل کېږي چې په حالت نسبی کې وي یعنی مفعول به واقع کېږي دا همیشه د خپل عامل نه چلن د مخ کې وي د خپل عامل نه جدا راغلی د دې گردان هم سوال لسغوال دی ایا ایانا ایاک ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن ایاهو ایاهما ایاهم ایاها ایاهما ایاهن دا هم په ترکیب کې مفعول به مقدم جوړیږي پنځم نمبر دی ضمیر مجرور متصل یعنی هغه ضمیر چې په حالت جری کې وي او د خپل عامل سره یوځای وي بیا چې مخکې ته په حالت جری وي نو دینه مخکې به یا حرف جر راغلی وي یا به مخکې مضاف راغلی هغه مخکې ته حرف جر راغلی وي نو دا بیا لیکي ضمیر مجرور متصل به حرف جر اگر اضافت ته مخکې راغلی نو مضاف ته مخکې راغلی نو بیا ته لیکي ضمیر مجرور متصل به اضافت نو دې به دغه دوه ګردونه کېږي لکه ته غلامي غلامونه دا ضمیر مجرور متصل به اضافت غلامي غلامنا غلامك غلامكما غلامكم غلامك غلامكما غلامكن غلامه غلامهما غلامهم غلامها غلامهما غلامهن او چې ضمیر مجرور متصل به حرف جر وي هغه لپاره لی لنا لك لكما لكم لك لكما لكن له لهما لهم لها لهما لهن دا شول د ضمیر مجرور د ضمیر پنځه قسمونه ضمیر مرفوع متصل ضمیر مرفوع منفصل ضمیر مجرور متصل او ضمیر مرفوع متصل ضمیر مرفوع منفصل ضمیر منصوب متصل ضمیر منصوب منفصل او ضمیر مجرور متصل بیا دا ضمیر مرفوع متصل چې کوم دی یعنی چې کوم د فاعل لپاره چې کوم ضمیر راځي یا د نائب فاعل لپاره کوم ضمیر راځي نو د دې دوه قسمونه دي یو ته لیکي ضمیر مرفوع متصل بارز او ته لیکي ضمیر مرفوع متصل مستتر ضمیر بارز هغه ته لیکي چې په لفظونو کې ښکاری په وینا کې ویل کېږي په غوګونو باندې اوریدل کېږي
او مستتر دي ته وایي چې هغه پټ وي، یعنی هغه ضمیر چې په لفظونو کې ښکاره نه وي بلکې هغه پټ وي. بیا دا مستتر چې دی نه دا په دوه قسمه دی، یو ته ویل کېږي واجب الاستتار او یو ته ویل کېږي جایز الاستتار. د واجب الاستتار مطلب دا دی چې د دې فعل د پاره به ضمیر خامخا پټ وي، یعنی د دې لپاره فاعل اسم ظاهر چرته هم نشي راتلی. او د جایز الاستتار مطلب دا دی چې د دې لپاره فاعل اسم ظاهر راځي او که اسم ظاهر نو جو بیا بوله ضمیر راځي. د فعل ماضی څوارلس صیغې دي، په څوارلس صیغو کې 12 صیغې چې کوم دي په دې کې ضمیر ښکاره دی، لکه زه مې ضربتو کې تو، په ضربنا کې نه، ضربته کې تا، ضربتما کې تما، ضربتم کې تم، ضربتې کې تی، ضربتما کې تما، ضربتن کې تن. صرف په ضربه او په ضربت کې ضمیر نشته نه. په ضربه کې هو ضمیر مستتر دی او په ضربت کې هي ضمیر مستتر دی. په ضربت کې چې دا تا راغلی د په اخره کې دا تا د فاعل علامه نه ضمیر نه بلکې دا تا د تانیث علامه ده. نو هو او هي دا ضمیر مرفوع متصل مستتر دي. د دې علاوه د 12 صيغې چې کوم دي په دې کې ضمیر مرفوع متصل بارز دی، بارز معنی ښکار دي پکې. بیا دا چې د ضمیر مرفوع متصل چې په فعل ماضی په دوه صيغو کې مستتر دی، دا مستتر دی په جایز الاستتار سره. مطلب دا دی چې د دې لپاره فاعل اسم ظاهر هم راتلی شي، لکه ته نصار زید، اکل عمرو، ضربت هند، ضربت فاطمه. نو د دې لپاره فاعل اسم ظاهر راغلی دی. که چېرته اسم ظاهر نه راغلی نو ته بیا وایې ضربه، اوس ایک آدمی نے مار هغه یو کس وهل کړي، اکل هغه یو سړي خوړل کړي، اکلت هغه یوې ښځې خوراک کړی وو. نو د دې لپاره فاعل اسم ظاهر هم راتلی شي، اسم ضمیر هم راتلی شي. نو دا جایز الاستتار شو. د فعل مضارع چې کوم څوارلس صیغې دي، یو فعل مضارع حقیقي دی، یو حکمي نه حقیقي ده. که دغه مضارع چې کوم ګردان دی حکمي ده، که دې نه مراد امر دی، نهي ده، او دغه شان د تاکید والا صیغې دي، جزم والا دي، نفي بلم او نفي بلند دغه صیغې چې کوم دي. نو د دې کې ضمیر دا په څوارلس صیغې دي، نو په څوارلس صیغو کې په 9 صیغو کې ضمیر بارز دی او په 15 صیغو کې ضمیر مستتر دی. دا 15 صيغې چې کوم مفردات خمسه دي کنه، یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب، مفردات خمسه په دې کې به ضمیر مستتر وي. د دې نه علاوه لکه یضربان کې الف ته، په یضربون کې واو ده، په تضربان کې الف ته، په یضربن کې نون ده، په تضربان کې الف ته، په تضربون کې واو ده، په تضربین کې یا ده، په تضربان کې الف ته، په تضربن کې نه ده. نو دې نو صيغو کې دا ضمیرونه دا بارز دي، دا ښکار دي. او 15 صيغې چې کوم دي یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم، په دې کې به ضمیر جننه دا پکې مستتر وي. بیا په دې 15 صيغو کې چې ضمیر مستتر دی، نو دوه صيغې کم چې د اولنۍ دوه صيغې دي، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، نو دې کې به ضمیر مستتر وي په جایز الاستتار سره. ادم دغه مطلب دی چې د دې لپاره فاعل کله اسم ظاهر راتلی شي او کله ضمیر راتلی شي. او د نور دوه د پادریو صيغې چې کوم دي، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، د دې لپاره فاعل خامخا دا پکې پټ وي، مستتر به وي، ښکاره دا چرته هم نشي راتلی د دې لپاره فاعل. لکه ته داسې نشی ویلی چې اضرب زیدون، زه زید یم وهل کوم، داسې نشي ویلی. اضرب زیدن به وی، نضرب اکلن، نضرب عمرن وبکرن، دا به وی. نو د ضمیر مرفوع متصل دوه قسمونه شول، یو بارز او یو مستتر. بارز چې ښکاروي او مستتر چې پټ وي. بیا مستتر دوه قسمونه شول، واجب الاستتار او جایز الاستتار. نو واجب الاستتار چې فاعل به همیشه لپاره د دې ضمیر راځي، اسم ظاهر د دې لپاره فاعل نشي راتلی. او جایز الاستتار چې کله فاعل د دې لپاره اسم ظاهر راتلی شي، کله چې نه ده کله ظاهر راتلی شي، کله ضمیر راتلی شي. دې باندې به تاسو پوه شئ به ان شاء الله. نو لاول د ضمیر موږ تعریف وکړو او بیا د ضمیر قسمونه، ضمیر مرفوع متصل، منصوب متصل، مرفوع منفصل، منصوب منفصل او مجرور متصل. اوس د دې اجرا ده، نو دې اجرا کې به ګورئ تاسو چې په دې کې کم ضمیر راغلی، لکه اذهب انت واخوک. نو اذهب ته موږ وکتل، نو اذهب دا واحد مذکر حاضر څخه په واحد مذکر حاضر کې ضمیر خامخا پټ وي. نو په دې کې انت ضمیر دی، ادمي سره ضمیر مرفوع متصل مستتر. یا جیسے انت، نو انت ته موږ وکتل، نو انت دا ضمیر مرفوع منفصل دی، ولې د خپل عامل نه
جدا دی. و اخوک کې دا کاف چې دی دا ضمیر مجرور متصل دی. مجرور متصل ول دی ځکه مخکې ته اسم راغلی دی. که د ضمیر د مخکې فعل راغی نو بیا هغه مرفوع متصل جوړ دی شي، منصوب متصل جوړ شي. خو که د ضمیر د مخکې اسم راغی نو دا به خامخا بیا ضمیر مجرور متصل به وي او بل څه څیز به نه وي. زما خیال تاسو به پوه شئ، کوم ځای باندې څوک نه پوه شي بیا ما ته ووایه. الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي. الله پاک دې موږ ته د خپل علم آسان کړي او څومره محنتونه چې موږ کوو الله پاک دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله پاک دې موږ ټول ته علم نافع، عمل صالح، اخلاص دائم را نصیب کړي. او الله پاک دې د مرګ پورې زموږ د خپل دین کار په احسن طریقې سره او په ډېره ښکلې طریقې سره واخلي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.